بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم عنایت الرحمن او تاسو ګورئ خپل ډیجیټل ګرانو ملګرو. پولیس یو کریک ډاون شروع کړی دی هوایي فایرینګ حواله سره. د وخت مونږ اس پی فقیر آباد ډیویژن ارشد خان سره موجود یو دی سره به خبرې کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پولیس یو کریک ډاون شروع کړی دی د سی سی پی احکامات دي. اعلانات هم په جمعات کې کیږي. موبایل باندې فلیکسم لګیدل دي حواله سره. هوایي فایرینګ چې دی هغه یو قبیح عمل دی او قبیح دومره دی چې په هغې باندې د خپل یو 100 منټو د خوشحالۍ دپاره ته قتل وکړي او د چا کور تباه و برباد کړي. نو په دې باندې زموږ د سین افسرانو طرف دا ډایرکشنز وو چې تاسو خو اول په هر جماعت کې اعلان وکړئ چې خلکو ته دا خبره ورسي چې دا یو غیر قانوني عمل دی، دا به نه کېږي. د هغې نه پس که بیا هم څوک کوي نو د هغې خلاف سخت ایکشن واخلئ، د هغې خلاف اف آی آر وکړئ او د هغې سره بالکل به رعایت نه کوئ. دویم که موږ وګورو په بل اسپیکټ باندې موږ دا وګورو نو که یو سړی په دې مهنګایي په دور کې هوایي فایرینګ کوي نو د مال نقصان دی، په مشکله باندې پیسې ګټلی کېږي، هغه به دې کې والوځي. دویم که فرض که د ده د ګولۍ د وجې د یو کس قتل وشي نو د آخرت نقصان هم دی. او درېیمه خبره دا ده چې په قانون په دایره کې چې کله دی راشي نو جیل ته به هم ځي او د هغه فیملی چې د شاته که د هغه بچي وي که د هغه خویندې ورونه هغه هم سفر کېږي. نو زما خو عوام ته دا درخواست دی چې دا د فایدې یو شی نه دی چې د دې نه اجتناب وکړي. او هوایي فایرینګ چونکې یو غیر قانوني شی هم دی او که د اسلام په دغه باندې موږ ګورې نو غیر اسلامي هم دی، نو دا نه ده پکار چې وکړو. جمعتونو کې اعلانات هم وشول، بینرې مو لګې د فلیکس په موبایل وینز باندې د پولیس، بیا هم سوشل میډیا باندې څه ویډیوګانې داسې وایرل کیږي چې خلک آتش بازي او دغه شان فایرینګ په اسلحه باندې کوي. هغې دپاره تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ چې کله یو سړي ته یو خبره ومرسي چې دا شی جرم دی او د هغې نه پس هم کوي نو د هغې دپاره بیا زمونږ د هاي اپس ته طرفه یو کلیر کټ ډایرکشنز دي چې هر ایس ایچ او، هر ډي ایس پي، هر ډیویژنل ایس پي هغې د دې خلاف سټریک ایکشن وکړي، د هغې خلاف کاروایانې وکړي او داسې کاروایي وکړي چې د هغې نه پس بیا دی چېرته هوایي فایرینګ یا د هغې سوچ هم ونه کړي. نو کو به د قانون مطابق چې دوی ته څومره سزا میلاویدی شي د هغې نه پس خلکو دپاره مثال جوړ شي او دی خپل هم داسې یو غیر اخلاقي او غیر قانوني کار بیا نه کوي. ګرانو کتونکو، څنګه چې تاسو د ایس پی فقیر آباد ډیویژن ارشد خان خبرې واورېدې چې اعلانات هم په مسجد کې وشو، موبایل وینز د موبایل هغې باندې فلیکسونه هم اویزار شو. د هغې نه پس هم که بیا څوک داسې غلطي کوي نو د پولیس سخته وینا ده چې هغوی سره به سخت نه سخت کاروایي کیږي او هغوی جیل ته به هم ځي، تکلیف پې وي، د هغه شاته مور، رور یا د هغې فیملي ته به هم تکلیف میلاویږي. ګرانو کتونکو، د یو انسان وجل ټول انسانیت وجل دی. را روان پروګرام پورې اجازت غواړم. د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.